اوس د دې پروګرام چې کوم چیف ګیسټ دی او زمونږ د کپلای سی او صاحب جناب مولانا وحید الله قریشی صاحب ته دعوت ورکم، تاسو د هغې درون استقبال وکړئ. جناب مولانا وحید الله قریشی صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ټولو نه مخکې اول انفرادی اور اجتماعی دواړه په حیثیت چې مش الله جل جلاله په بارگاه چې شکر کوو چې خدای رب العالمین مشتا د ډېر لوی نعمتونه مش باندې ټولو باندې فضل کړی ده. اور الله جل جلاله چې فضل انسان سره اور بنده سره نه وي نو انسان اور بنده په خپله هیڅ شی نه ده. اور نن که چه قسم انسان یي له چه قسم اداره یي هغه که نن یو کامیابی ته رسېدلې ده نو ما ذاتی نظریه اور ما ذاتی فکر اور ذاتی ګمان دغه ده چې دی چې ټولو نه غټ چې کوم واسطه ذریعه ده هغه دی الله جل جلاله فضل ده. اور اسباب درجه چې به انسان محنت ده، انسان کوشش ده، انسان یو فکر ده، یو سوچ ده. دینا بعد زه خپل جان لطرفه، ادارې لطرفه، کمپنۍ لطرفه او چې موږ سره څومره ملګري کار کوي د ټولو ملګرو لطرفه تاسو ټولو ته موږ ویلکم کوو، خوش آمدید وایو. اور په پښتو چې وایي چې په خیر راغلی. نو تاسو ټولو وخت باسل اور دلته راتلګ موږ لپاره د ډېر اعزاز خبره ده. اور دې لپاره الفاظ نسته، انداز نسته، گفتگو نسته چې موږ تاسو ته تشکر پیش کو اور شکریہ پیش کو. دینا بعد دو موضوعاتو باندې زه خبره کوم. یو موضوع چې نن کم ورځ او کم تاریخ چې موږ جمع سلی یو هغه د 14 اګست ورځ ده. اور 14 اګست ورځ یو عالمي سطح باندې ریکارډ ده. اور د دې 14 اګست تاریخ تقریبا 75 سال 75 ایئر مکمل سره الحمدلله. څه خبرې داسې دي چې هغه پاکستان اور د وطن عزیز باره چې د اعزاز متعلقه زه کوم، بیا هغې نه بعده د کمپنۍ متعلقه څه خبرې کوم. پاکستان په دې دنیا چې واحد یو داسې ملک ده چې هغه دا ټیم چې هغې قانون اور هغې آئین مکمل اسلامی ده. دنیا د ټولو ملکو سره یو لفظ اور یو ټکه استعمالیږي چې عوامی جمهوریه. اور واحد د اسلامی اور غیر اسلامی دواړه ملکو فهرست چې پاکستان ته دا اعزاز اور خصوصیت حاصل ده چې د هر ټکی سره لفظ راځي اسلامی جمهوریه پاکستان. یو اعزاز ده. بل خبر دا ده چې سن 1924 چې دنیا سره دا دستخط وسلل خلافت عثمانیه چې کله ماتېدله اور دستخطونه کېدل چې موږ به دې نه بعده په دنیا چې اسلام په نام باندې چې د خطه به نه آبادو، اسلام په نام باندې به تحریک نه چلو. نو 1924 سے دستخط وسلل اور 1947 سے پاکستان پہ اسلام نام باندې وجود چراله.
دا د دوم غټ اعزاز خبره د دې پاکستان پاره ده چې صرف 23 کاله جدوجہد اور محنت نتیجے چې د مشرقي حصے چې پاکستان غونډه یو اسلامی ملک رااله. دریمه خبره دا ده چې کله څو وخت چچنیا اور لیبیا اور په دغه ملکو باندې بمباری لګیا وا اور حالات خراب وو، نو عالمی رهنماو یو میټینګ اور یو کانفرنس کړه، نو هغه چې د چچنیا صدر یو داسې تاریخي خبره کړې ده چې هغه نن هم د هر سړی زړه باندې اثر کوي. التا مختلف وجوهات پیش لل چې دغه ملکو باندې بمباری ولې وسله. چا ویله چې موږ اتحاد نستا، موږ اسلامی قوانین نستا، موږ معیشت نستا، موږ دفاع نستا، موږ دا نستا. نو چچنیه صدر دا خبره وکړه، ویله زه دا وایم نور اسباب به ډېري، خو غټ یو سبب دا هم ده چې نن چچنیا لیبیا په دغو ملکو باندې که بمباری لګیا ده که نه، نو دې غټه وجه یو دا ده چې دغو سرحداتو سره پاکستان نسته، چې دغو سرحداتو سره پاکستان نسته. اکه دغو سرحداتو سره پاکستان وو به بچا دوره په دغه نظر باندې بچا دغو ملکو ته نه و کتلی. اور څلرم خبره چې کله اسرائیل په فلسطین باندې حمله کولې او نن هم ظلم لګیا ده، لیکن چې کله دا د تاسو او د موږ پاکستان اټمی ملک جوړ سلی، نو الته د فلسطین کړاچی جوان شجه بوډا د اسرائیلی فوجیانو ته دا ورتیله چې خبردار کنن نه بعد تاسو مشتا په دغ نظر اور پترخ نظر وکاتلی، نن نه بعد موږ اټمی طاقت یو. اور انشاءالله دا ټیم هم په پورا اسلامی دنیا چې د ټولو اسلامی ممالکو قیادت اور رهنمایی پاکستان سره ده اور په مخ به انشاءالله پاکستان سره ای. اور موږ دعا ده چې خدای جل جلاله د وطن تا قیامت مزید ترقی، آبادی اور خوشحالی ور نصیب کی. دین آبادا څه خبرې داسې دي چې هغې باندې احتساب پکار ده. احتساب د انفرادي اور اجتماعي اور ادارتی هر حوالے سره پکار ده، لیکن کار همیشه د خپل استطاعت اور د خپل وسعت مطابق کېږي. ځکه یو فرد یو پبلک یو رعایه یا نو زه به خپل استطاعت اور خپل ذمہداری متعلقه چې کم ما ذمہداری دي به زه پوره کم چې ادارو متعلقه دي له اجتماعي نظام متعلقه دي هغو ذمې دي هغه که کوي نو بیا هم هغه جواب دی دي، که نه کوي بیا هغه جواب دی دي. انفرادي حوالې سره پاکستان د یو سرحداتو نام نه ده. پنجاب، گلگت، کشمیر، خیبر پختونخوا، صوبه سندھ، بلوچستان د دغو صوبو نام پاکستان نه ده. پاکستان یو سوچ، یو فکر، یو نظریه اور که بیا پچې بند که نو ټولو نظام و مشترکه جمله چې کم پیغام د پاکستان د هغه قرآن و سنت والنظام ده. موږ انفرادي زندگی نه وابسته خلک یو، موږ سره ریاست ذمہداریګانې دوره غټې لوی نسته دي، لیکن چې کله موږ انفرادي زندگی نه وابسته یو نو بیا موږ ته چې کم موږ باندې لاګو ده هغه موږ ته پکار ده چې هغه پوره کو. پاکستان ما شخصیت نام ده، پاکستان د تاسو شخصیت اور تاسو طریقہ کار نام ده. پاکستان د چې چوره دلته 23 کروڑ تقریبا آبادی ده هغه د هر سړی نام پاکستان ده. پاکستان نشنلټی نن هر سړی سره ده، هر سړی سره شناختی کارت ده. نو دلته چې کم سړی څه قسم کار کوي، څه قسم عمل کوي، هغه دا نه ویل کېدای شي چې فلاں بن فلاں دا کار وکړلی. بهر ملک چې تاسو څه قسم
کار وکړو لدلته وکړو میډیا هر ځای ده نو وایي چې پاکستانیانو داسې وکړو پاکستانیانو داسې وکړو نو موږ ته پکار ده چې به حیثیت قوم موږ ته مخته لاړ شو موږ خپل انفرادي زندګیانې د قول او فعل چې کم تضاد ده دا ختم کو معاملات صحیح کو اور مخته لاړ شو اور دین بعد یاد وساتو خبرې کوونو ول خلق همیشه شډيري مقررین شډيري اور کلامونه پیش کوونو ول شډيري لیکن پدې باندې خبره کامله اور مکمله نکیږي چې موږ دا وایو چې یاره ډېرې ښکلې خبرې اوسلې ډېرې ښکلې بیانونه اور القابات اور کلامونه پیشله خبرې خوند معاشره چې الته پیدا کیږي چې کله دا خبرې اور دا کلامونه اور دا ټول نصیحتونه د هر سړی عملی زندگی حصہ جوړه شي او چې چورو پورې دا ټول خبرې د صرف دغه ایوی زبې باندې ولاړی اور د سر وشتانو د پښې نوکانو پورې نه راځي هغه پورې موږ معاشره مخته نسیدله اور د پاکستان د مخته بونجونو پر ډیر پلیټ فارم دي چې باندې کار کوونکو پکار ده او ډیر ضروری ده نو زه چې خبرې په معیشت باندې وکم معیشت د هر ملک هر ادارې او د هر سړی معاملاتو چې داسې حیثیت لري چې څرنګه د انسان جسم چې د ولملا لملا ول اډوکه چې اردو چې د توای ریډ کې هډي چې دا ملا سړی ولا کمزور سي ملا اډو کې کمزوري سي اور چې نستدا ادردا اشوردا نسی کوي نو دا انسان جسمانی طور باندې دفاعي طور باندې ډېر زیات ډیمیج سي نقصان ورسیږي نو دغه سي معیشت د هر شعبه کاغه دینی شعبه ده کا دنیاوی شعبه ده کا سیاسی شعبه ده کا تعلیمی شعبه ده چې قسم دنیا چې شعبه دي کاغه دفاع ده چې هغه معیشت کمزور ای نو هغه قوم ډېر ټیټ راشي روس دنیا چې یو غټ نام وو امریکا نامخ چې یو سپر پاور دنیا ورته ویله نو روس په دې باندې نسله ختم چې د سره دفاع کمزور و روس په دې باندې ختم سله چې دفاع مضبوط وو معیشت کمزور اسله نن ما پاکستان کا دفاع ډیر تکړه سي ډیر مضبوط سي لیکن کا ورسره د خلکو او د عوامو معیشت کمزوري نو بیا د اجتماعي طور باندې موږ ټولو کمزوري ده موږ اکانومي به بهتر کوو اور چې کوم پاکستانی خپل کرنسی او خپل کم روپۍ ده اج چور پورې موږ مختنی بوتلې پاکستان د معاشي اور معاشره اعتبار سره مختکل نه سوتله دا خبره غوسله اجتماعي حواله سره ورسره دغه سي چې چور ملګری دلته ناس دي اور چې چور ملګری بدین آبادا ریکارډینګ چې اروي نو اجتماعي پیغام حواله سره وای چې دغه سي هر سړی ته پکار دا چې هر سړی د خپل معیشت ته توجه ورکړي خپل معیشت چې مضبوطی نو انسان سره وابسته چې چور ذمہ داریګانې دي یاد وساته چې هر سړی باندې اول د خپل جان کفالت د ذمہ داری چې شامل ده او شری مسله دا ده چې کله انسان بالغ سي نو بلوغت نه بعد د سړی چې کم والدین دي کم کفیل دي کم دوله خرچه چې گئی شریع اعتبار سره هغه ذمہ داری ختم سي ولی چې دا بالغ سله د خدای طاقت او قوت ورکړلای اوس د پکار دا چې خپل د معیشت پر اوسي اور اول د خپل جان ذمہ داری خپل جان پر د ګټو کی دینه بعد د والدین د فیملی د بچی اور بیا بنیادی طور باندې هر سړی باندې دوه قسمه خرچه ضروری دي یو د روزمره خرچه د ماهانه خرچه هفتوار خرچه او یو د مستقبل خرچه مستقبل چې د کړاچو شادیانې دي کړاچو ته بزنس دا کړاچو ته هایر ایجوکیشن دا کړاچو پر ول ټور دا کړاچو پر اکچولی کورونه دي کړاچو پر اکچولی گاډي دي اور د روزانه چې کوم روزمره خرچه ده چې کله انسان یو جی ته بل جیتا جی
دا خرچه د جیب خرچه د بلانو خرچه او دینه علاوه د ملمنو خرچه او د روټین چې چوره خرچې دي دا انسان سره وابسته دي. موږ کمپنۍ چې کوم پلیټفارم ده د پلیټفارم چې هر سړی چې خپل روزمره چې چوره اخراجات دي هغه انتهایی احسن انداز باندې او پکشلې انداز باندې پورا کولای شي. اور بل چې څنګه ملګرو خبره وکړله چې موږ کمپنۍ صرف تاسو ته روزګار نه درکې، روزګار سره داسې یو سرویس تاسو ته درکوي چې هغه سرویس لوجه تاسو د کمپنۍ نه علاوه دنیا چې بل کار کولای شئ. داسې شایل داسې کاروبار چې تاسو نه پن کوي چې تاسو وخت په بنسي، تاسو ورکران ل تاسو عمله ل تاسو سټاف هغه په بنسي او تاسو دین علاوه دنیا چې بل کار ل حرکت ل تحریک نسو چلاولای. دا داسې یو پلیټفارم تاسو ته درکړلای چې دې چې انویسټ نه بعد سرمایه‌کاری نه بعد د سره چلیدون نه بعد تاسو دنیا چې هر قسم کار کولای شئ. اور دومره خبر ده چې تاسو ته د وخت بچت درکړلای ټولو نه غټ. اور هغې نه بعد تاسو د موږ کاروبار اور د پاکستان چې چوره کاروبارونه دي د هر کاروبار سره دا چیلنج سره تاسو ته وایو چې موږ کاروبار تاسو موازنه وکړو. په دې ټیم چې چوره پاکستان چې کاروبار روان ده هغه 1.5 نه 2% چې روان ده، کله دې نه گزارای شي کله پورته لاړ شي. ولې چې موږ دا ټیم پاکستان چې سیاسي حواله سره ډېر غټ عدم استحکام ده، یو حکومت مضبوط نه ده، ادارې مضبوطې نه دي، نور ډېر اسباب دي. نو کاروبار چې کم شره ده هغه 2% پورې ده، زیات نظر چې کم غټ کاروباریان دي هغه ته ووایه 2.5% 3% باندې. نو الحمدلله ټایملیس کمپنۍ د هر سړي ته سٹارٹ نه چې کم ماهانه پکیرې صورت چې کم پرسنټیج ملاویږي 4.5 نه 5% پورې منافع ده. اور صرف دغه کارګرګي نه ده ورسره تاسو ته ازادي هم ده چې څه قسم کار کولای شئ. نو دې حواله سره زه تاسو ټولو ملګرو په خدمت چې د دې شي پیشکش هم کم اور دعوت هم درکم اور شکریہ اور تشکر هم کوو چې تاسو راغلو اور ټیم مو وباسلی اور د دې پروګرام ته تاسو ډېر ښکلی اور درون ماحول مو ورکړلی. او ما په خیال داسې څه خبره له څه موضوع باقي نه ده، ولې چې ټولو علماو ټولو مشرانو په ښکلي انداز باندې ډېرې خبرې وکړلې او د ټول پروګرام اور تفصیلاتو نه متعلقه چې څه قسم چا خبرې سوالي اعتراضي چې نو انشاءالله موږ پروګرام نه بعد هم 5 بجې پورې اور سبا نه بیا روټین چې 9 نه 5 پورې موږ یو ترتیب ده هغې چې دلته ملګري چې نیږي دفتر چې نو ټولو ملګري دې حوالې سره تفصیلات هم اخیستی سي. نو زه یو وری بیا تاسو خدمت چې شکرانه پیش کم، خراج تحسین پیش کم چې تاسو تشریف راوړی اور دې پروګرام موږ ول تاسو درون کړی.